أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات او طلاق کړه شوی زنانا یتربصن دی با انتظار کوي بانفسهن ازانن خپلو ثلاثه قروء درې حیض پورې ولا يحل لهن او حلال ندی ددی دپارا ان یکتمن دا خبره چې دی پټوي ما خلق الله ها سوچ الله تعالی پیدا کړی دی فی ارحامهن بچدانو ددی کی ان کن یؤمن کچریدی ایمان لری بالله والیوم الآخر والله تعالی پرز رستنے باندی وبعولتهن او خاوندان ددی احق دیر حق لرون کی دی بردهن واپس کولو ددی فی ذالک پد عدت کی ان ارادو اصلاحا کچر دی اراد لری د اصلاح کولو ولهن او ددی بیبیانو د پارا مثل الذی حقوق دی پشان د هغې علیهن چې پدی باندې دی بالمعروف د عرف مطابق وللرجال او د پاره د نارینو علیهن پدی زنانو باندې درجتن یو فضیلت دی والله عزیز حکیم اللہ تعالی غالب دے حکمت والدے. آیت مبارکہ کے دا آزنانو دے عدت بیان دے چاہیتا طلاق شوے دے دی با عدت تیری درے حیض پورے او کدی عدت دوران کی کدی پخیٹ باندې حمل وی داعی واضح بیان بکی زکه د حمل عدت ځان لده دو چې حمل یعنی داعی عدت ځان لده دی با واضح بیان کی چې حقیقت حال سده او کا فرض کا یو طلاق یا دو طلاق شوی او د سړی د اراده چې نکاح بیا کو او یا رجوع کو نو خزر انکار نه پکارو دا سړی ډیر حقدار دی چې دی بیا په نکاح باندې والی بجای دی چې دا خزه عدت تیر کې او بل چا سر بیا نکاح کې
نو کدل تا کور رغیږي او سړی توبه طائب شو او دا ښځه بیا په نکاح کې اغوستل غواړي، نو دا ښځې ورثاوله یا د هغه سرپرستان له دا نی پکار چې نه بیا یې په نکاح باندې ناړي. نوې نوې تجربې نه دي پکارو. اسم یو پیر نکاح شوی دی، رشته شوی ده، رخصتي شوی ده او غلطي وشو، هغه د غلطۍ تلافي کیدی شي، نو بیا دې ورسره نکاح وکړي. الله جل شانه د نارینه لپاره خپل حقوق مقرر کړي، زنانه لپاره خپل حقوق دي. دواړو په یو بل باندې حقونه دي او ذمه دارۍ دي. دومره ده چې نارینه له الله تعالی فوقیت ورکړی دی، اوچتوالی ورکړی دی په زنانو باندې. خامخا کور کې یو سربراہ پکار دی، یو بالا دست پکار دی، بل زیر دست پکار دی. اوس که دواړه برابر برابري نو کور به څنګه آبادیږي، بیا نظام به څنګه چلیږي. خامخا یو له اتارټي ورکول پکار دی چې کمان هغه سري او الله تعالی نارینه له ورکړی دی. او ځکه چې نارینه الله تعالی عقل ورکړی دی، سمجھ ورکړی دی، د دین زیات دی، دیانتداري د ښځې نه سیوا ده. الله تعالی سړي له اختیار ورکو، اوچتوالی ورکو په ښځو باندې. خو دا ښځو سره ظلم او زیاتي نه، لیکن د ښځې فایده ده چې سړی سربراهي نو کور به آباد او امن و امان به وي. او که چېرې خبره الټه شي، دا اختیارات ښځې له ورکړی، نو ښځه چونکې ناقصات العقل ده، که دا ځان ته ډېره هوښیاره وي لیکن دا یې کمعقله او فیصلې یې دوراندیش باندې مبني نه وي، یعنې عقل او سمجھ باندې مبني نه وي. ای کیدی شي لیکن اکثر فیصلې دې کمزوري وي او وقتي طور باندې وي او د مستقبل ښه فیصله دا نشي کولی، نو کیدی چې نقصانات وشي. نو ځکه اختیارات او شریعت هغه سړي له ورکړو. والمطلقات او طلاق کړی شوې زنانه، که یو طلاق دی او که دوه دي او که درې دي، یتربصن دی به انتظار کوي. عدت عام طور د طلاق نه پسې یا د وفات نه پسې سړی مړ شو نو په ښځه باندې عدت واجب شو، او یا سړي طلاق ورکړو نو ښځه به عدت تیري. دلته طلاق د عدت بیان دی او د وفات عدت وروستو په یو دوه رکو بعد د هغې بیان را روان دی. والمطلقات او طلاق کړی شوې زنانه، یتربصن دی به انتظار کوي، یعنې خپل ځانونه به په انتظار کې ساتي، بل چا سره به نکاح لا فی الحال نه کي. بانفسهن بځانونو خپلو سره خپل ځانونه به انتظار کې ساتي د بل چا سره د نکاح کولو نه. ثلاثه قروء هغه درې حیضه، قروء جمع د قرء یا د قرء ده، او قرء په عربی کې په دوو معنو باندې استعمالیږي، یو په معنی د حیض باندې او بل په معنی د طهر باندې، او دا دواړه معنی بالکل متضاد دي، د یو بل اپوزیټ دي. عربی کې داسې الفاظ شته چې متضاد معنی ورکي، دا د عربی ژبې کمال دی. په دې باندې باقاعده مستقل کتابونه دي چې هغې کې داسې الفاظ را جمع شوي چې هغې کې متضاد الفاظ او معنی وي. کتاب الازداد په نوم باندې امام ابن الانباری سے بہترین کتاب دی
او دارنګ امام ابن سکیت داغم یو کتاب دی کتاب الازداد په نوم باندې. دلته کې دا قرآن او قرآن دا په دوه معنو راځي، په حیض او په طهر باندې. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قرآن معنی حیض اخلو، او امام شافعی رحمت الله علیه معنی د طهر اخلی، د پاکه ایام اخلی. چونکہ د حیض په ایامو کې طلاق ورکول دا مبغوض دی، یعنی شریعت ته دا خبره خوښه نه ده. ابن عمر رضی الله عنه خپل بیبي ته طلاق ورکړو د حیض په ایام کې. نبی علیہ السلام ډیر سخت غصه شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی دې زوی ته حکم وکړه چې مره فلیراجعها، دته وایي شاب رجوع کا، او بیا چې کله د پاکې ایام راشي نو بیا دې خپل سوچ او سمجھ باندې فیصله وکړي که طلاق ورکول غواړي او که ساتي. بیا دیو جنا چې کله عمر رضی الله عنه شهید شو او درو د ژوندې نو بعد ملګرو مشوره ورکړه چې تاسو خپل زوی ابن عمر رضی الله عنه خلیفه کې. نو عمر رضی الله عنه د شپږو کسانو نومونه واغستو، نو بل چاته خیر هغه پکې مو سره شامل کړ ابن عمر رضی الله عنه وی زه خپل زوی په دې کې شامل کما. انا هر طلاق چلم نه ورځي چې بیلو طلاق څنګه ورکې، پورې د حیض په ایام کې طلاق ورکړو چې یو سړی یو بیبي نشي ساتلی او بیبي نشي پرېښودی په احسن انداز سره، او د ملک نظام به څنګه وچلي. دیو جن عمر رضی اللہ عنہ د شہادت نه بعد سو پیرے ابن عمر رضی اللہ عنہ تا اغا اختیار ورکړی شو کچېرې ته ګورنري غواړې او کچېرې ته خلافت غواړې. هغه وایي چې مال دا چل نه راته چې ما ګوره هغه د بیمارۍ په ایامو کې ما بیبي له طلاق ورکړو، دا ما پلار ما باندې خپ وېدو، زه به څنګه نظام وچلوم او څنګه ملک وچلوم او څنګه صوبه وچلوم. نو لہذا امام ابو حنیفه سے وی چې په حیض کې خو به طلاق قسم نه ورکې، خو لیکن عدت به زنانه په حیض سره تیری. د طلاق نه پس 3 پیرې مستقل بیماری چې راشي او درېمې بیماری نه کله چې دا پاکه شي نو بیا به عدت ختم شي. ثلاثه قروء 3 حیضه ولا يحل لهن، چونکه څنګه چې طلاق شي نو فوراً عدت شروع شي. د عدت د شروع کېدو د طلاق په منځ کې ګیپ نشته، وقفه او فاصله نشته دی، بس طلاق سره عدت شروع شو. که د شپې ورکړې د شپې عدت شروع شو، که د ورځې نو د ورځې شروع شو. نو لہذا او د عدت دوران کې با چونکه ټوله معامله زنانو سره ده، ځکه عدت به تیریږي یا په حمل باندې یا په حیض باندې، او دا دواړه خبرې زنانو سره تعلق ساتي. نو دغه زنانه چې دا چې معتده ورته وي دا به صحیح بیان کی، واضح بیان بکی، او دا به درو بیانی بنه کی. کردی بیماری راځي نو بیماری باره کې بوایي، او کردی حمل نو حمل باره کې بوایي. او دا بنه کې چې سړی نه زور وباسي چې مثال د دې حمل دی لیکن دا وی چې نه زما بیماری راځي، او یا حمل یې نشته دی د ما حمل دی چې سړی له زوره نه ورکي، داسې بنه کې.
ولا يحل او حلال ندی جائز ندی لهن ردی بیبیانو د پارا زنانو د پارا ان یکتمنا دا چی دی پټوی ما خلق الله حاس چی اللہ تعالی پیدا کری دی فی ارحامهن فرحمونو ددی کی ارحام جمع د رحم دا بچدانے تویل کیگی چکمنے کے دا معشوم تیاری کیگی فرحمونو ددی کی چغا حیض او یا معشوم دے چی دیو آئین دائی مطابق با عدت ختم شی کدیوی چی زما حمل دے بیا با عدت تر حمل تر پیدا کی دو پوری بوی او کدیوی چی غا معشوم دا 2 میاشتو یا 1.5 میاشتو اسکات حمل شو نو بدی واضح بیانو کی او دی بوئی چیرے بیماری شتا یا نشت دے چی دی سنگ بیان کی آشان با عدت وی دا امانت دار دا شریعت اختیارات دیل ورکلون دیلم پکارداری چی غلط بیانیو نکی او دارنگ خیانتو نکی ان کننا کچریوی دا زنانا یؤمن چی ایمان لری چونکہ دا زنانو دا بغض و دشمنی چی دا اوخانو دشمنی نکمانی دین بعض اوقات ببل طرف بیا زور و باسی دا ناریننا چکل نارینه تا غصه شی نو پا مخویل نشی نو ببل طریقے سر دا نارین بیا زور و باسی نو قرآن کریم دا دی چونکہ پا نباز باندی پوئیگی نو یر دی بگوری پا اللہ باندی چونکہ ایمان لری نو دیر لحاظا غلط بیانی نکی اخپل دشمنی و اخپل زور و بغض و نفرت بلزے کے پکار راولی او دا چونکہ دا شریعت حکم دے عدت دل تکی دے اخپل خبری نکی واضح بیان دیو کی ان کن یؤمن کچردی ایمان لری باللہ پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخر فرد رستنے باندی ندی مطلب دانا کچر ایمان نلرن بیا خیر دے چی سکینو کی با دا ترغیب دے او یر ورکولی چستاو پا اللہ تعالی باندی ایمان دے و اللہ تعالی تا خستا پتا رکنا چی تا پکم حال کی وائسو اول یوم الاخری ہوئی یورس خورا روان دکنا چتا کم دروغ بیانی کردی ردا با اللہ تعالی حکار کی با دا قیامت فرز باندی فاغر و بیستحس حالی وبعولتهن او خواندان ددی بعولتن جمع دا بعلن بغلن کی لفظی معنی اوچتوالی دے خاون تول بعل ویلی کیگی دل اللہ تعالی اوچتوالی ورکردے پا زنان باندے یو بت و پا ملک شام کے ایتا بعل ویلے کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین نغتم دا بغل زکا ویلے کے دو چغدی پوچت زیبان دی لگولو دیر دنگو مو او خلق بوتلان دی ناسکو وبعولتهن و خواندان دی کچر فرض که یو طلاق شو دی او یا 2 شوی دی خودری ندی شوی او عدت دوران کے کچرے سڑے ارادو کی چیرہ بمانا غلطی شویرہ او دوبارہ کور یوزے کل والو جوڑول والو بیا خزی لم انکار نلی پکارو دا خزی سرپرستانو لم انکار نلی پکارو وبعولتهن خواندان دی
بیگا خبر شیوا کچر طلاق صریحی وی یعنی صراحتاً دا طلاق و الفاظ استعمال شوی دیتا طلاق صریحی وی نو پدې کې سړی بیا خود به خود رجوع کولی شي د ښځې رضامندي پکې بیا شرط نه دی که د ښځې خوښه او که خوښه نه د عدت دوران کې او که چېرې طلاق بایني یعنې دورویه الفاظ استعمال کړي وي نو بیا پای کې د ښځې رضامندي شرط دی یعنې سړی به ښځه راضي کړي او د هغې سرپرستانو چې بس ټیک تا غلطی شوې ده او دوباره کور یو ځای کو جوړو نو بیا به دوباره نکاح وتړي نو بعولتهن او که چېرې درې شوي دي او درې په یو ځای ورکړي دي او یا جدا جدا ورکړي دي نو بیا دا طلاق مغلظ دی او پدې باندې د امت اجماع منعقد ده د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې چې درې طلاقم درې طلاق دي او درې طلاق یو طلاق نه دی درې یا درې دي نو بیا د طلاق مغلظ دی نو بیا سړی رجوع نشي کولی نه په عدت دوران کې نه د عدت نه بعد وبعولتهن خاوندان د دی احق اسم تفضیل له په معنا د فاعل سره حق لرون کی دی او کچه تفضیل معنا وکړ بیا ډیر حقدار دی بردهن واپس کولو د دی چې دی واپس والی طلاق صریح دی نو بغیر د نکاح او کچر طلاق باین دی نو نکاح بتړي بیا فی ذالک کې اشاره عدت کې په عدت دوران کې کچر عدت ختم شو دی سړی رجوع نکړه او د عدت نه پس دی رجوع نشي کولی اوس هغه طلاق صریح باین شو نو اوس کچېرې سړی رجوع کول غواړي نو زباني رجوع به نه کړي بیا به دوباره نوي نکاح به تړل پکاري ان ارادو کچېرې دا سړی اراده لري اصلاحا د اصلاح راوستلو یعنی چې کم بیګار راغله او کم فساد راغله او کم جنگ جګړه شي او کم نفرت و دې چې به دا خبرې ختمې شوې نوې سره بیا به یو نوې زندګي شروع کو سړي تم تنبیه وشوه ملامتیا وشوه چېرې دا نکاحونه هم څه دونه آسان کار نه دی او ښځې ته به هم سوچ او فکر به یې کړي چې دا باندې کم نوم کېښودی شو خلک به څه وایي او دواړو ته سبق میلو شو او دواړه بیا دوباره نکاح اراده لري نو که چېرې دواړو د کور د سمولو ارادې نو الی دې بیا نکاح وکړي دانه چې سړی پړه کې سنور دشمنی پاتې را چې ورګه بیا په نکاح کرج لږ نور سبق ورته وښیم او یا د سړي ښځې دا اراده را چې ورګه سم سبق مې ورته ونښو راشه بیا په خبرو کې راغله نکاح زما سره بیا وکړي چې لږ بیا توبې پې وباسم نو داسې نه کي دا کور د سمولو ارادې نو بیا د نکاح وکړي ان ارادو اصلاحا کچېرې دې اراده لري اصلاحا د اصلاح کولو د جوړښت راوستلو ولهن د بیبیانو دپاره مثل الذي ولهن د بیبیانو دپاره په سړو باندې حقوق دي
لکه څنګه چې د سړو حقوق په زنانو باندې دي. دا زوج او زوجه ښځه او خاوند دواړه یو بل سره وتړلی شي، نو د ښځې حقونه دي او د سړي حقونه دي. اسلام کې مساوات هم دی، یعنی حقوق هم دي، ذمہ دارۍ هم دي. اسلام د مساوات درس ورکی، خدا سے درس نه ورکی. اندا مساوات دی، یعنی حقوق هم دي او ذمہ دارۍ هم دي. کم حقوق چې د ښځې دي نو دغه د سړي ذمہ دارۍ دي، او کم حقوق چې د سړي دي نو هغه د ښځې ذمہ دارۍ دي. نه ښځې چې شریعت کم حقوق ورکړي دا به څوک پوره کړي؟ به سړی به پوره کړي. نو په سړي باندې هغه ذمہ دارۍ راغلي، سړی ذمہ دار دی د دې خبرو. او دارنګې چې کم حقوق د سړي دي دا سړي به دا حقوق څوک ورکړي؟ ښځه به ورکړي. نو په ښځې دغه ذمہ دارۍ شوې. نو دا هغه مساوات دی. د دې مطلب دا نه چې دواړه بالکل 50-50 دي. مطلب دا دی چې واجب او لازم حقوق د سړي دي او د ښځې دي. باقي د ښځې حقوق ځان له دي او د سړي حقوق ځان له دي. او که چېرې مونږ د نورو مذاهب والا مساوات راوالو بیا خو به خبر الټه شي. مثال د ښځې حق دا دی چې دا به ښځې له به مهر ورکړي سړی. نو آیا سړي له به هم ښځه بیا مهر ورکړي؟ که چېرې برابرې اخلي سړی به ښځې له نفقه ورکړي، خرچه به ورکړي. نو وایي ښه ده به سړي له بیا خرچه ورکړي. او سړی به ښځې له ځان له کور ورکړي، ځان له کمره به هغوی ته سکنا ویل کې رهایش، که خپل ذاتي کور یې او که په کرایه باندې خو کور به ورله ورکړي به. ولې ښځه به سړي له بیا کور ورکړي. یا د ښځې په ذمه باندې د کور کارونه کول دي، آیا سړي به هم بیا دغه کارونه به کوي؟ نو دا مطلب نه دی. مطلب د حقوقو دا دی چې څه حقونه د ښځې او څه حقونه د سړي دي. شریعت دا ونه چې ټول حقوق د ښځې دي، او دی ونه وي چې ټول حقوق د سړي دي. نه، کمپرومایز د خپلو منځ کې به کېږي، او څه حقونه د سړي او څه د ښځې دي، او دواړه به د یو بل د حقونو پوره کولو کوشش وکړي. ولهن او د دې بیبیانو دپاره په چا باندې؟ علی الازواج په سړو باندې، مثل الذي په شان د هغې حقونو دي علیهن چې په دې بیبیانو باندې دي. یعنې چې څنګه په بیبیانو باندې دا شان دو هغه سړو دپاره هم حقونه دي څنګه چې د ښځو دپاره دي، او هر یو به د یو بل د حق پوره کولو کوشش وکړي. بالمعروف او دا حقونه دا د عرف او د شریعت مطابق د هرې زمانې ځان له تقاضي وي. قرآن دا ونه چې ګنې دا به ورکوي، دا داسې نه، د هرې زمانې او د حالاتو مطابق او د عرف مطابق خپل خپل حقونه د هغې مطابق کوشش وکړي. بالمعروف د عرف مطابق. لکه سړي باندې دا خبره لازم ده چې د خپلې بیبي نفقه او خرچه او سکنا او مهر دا به ښځې له ورکړي به، ځکه دا د ښځې حق دی او په سړي باندې ذمه داري شوه. دارنګې په ښځه باندې دا خبره لازم ده چې د سړي اطاعت وکړي، فرمانبرداري وکړي. سړی چې ورته رقمې خبرې حکم کړي ښځه به یې مني. ها د ناجایز خبرې اطاعت به نه کړي،
ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، چې په کومه خبره کې د خالق نافرمانی وي نو په هغې کې به د مخلوق بیا نه مني که هر څوک دی. او چې کوم جایز خبرې دي، مباح خبرې دي او یا د شریعت لازمی خبرې دي نو په هغې کې به ښځه د سړي تابعداري کوي. لکه ښځه به د خاوند اجازت نه بغیر د کوره بار نوځي، غم حادی به نه کي، سړي نه به تپوس کي کوم خوا ځم او کوم خوا به نه ځمه. نو دا په ښځه باندې دا خبره لازم د اطاعت پکې په دې خبره باندې. دارنګې سړی چې په کومو خلکو باندې خفه کېږي زما کور ته به نه راځي نو ښځه به هغې بیا نه راولي، که هر څوک دی، که د هغې پلار دی او که د هغې رور دی او که د هغې د بل خاوند نه اولاد دی. او چې سړی دا وایي چې بای ستا پلار دی مونږ ماله کور ته نه راځي، مونږ کر دی نه راځي، به ته ولې ځه ملاقات نه، او دارنګې پلانکي او پلانکي او پلانکي دی نه راځي نو بس نه به راځي بیا. دا نشي کولی چې ګنې سړی په ښځه باندې دا پابندي ولګي چې نه به پلار سره میلاویږي او نه مور سره او نه خور سره او نه، داسې نشي ویلی، دا زیاتې دی. ښځه خپل پلار له او خپل مور له او ورور له ملاقات له تلی شي، خو که سړی دا وایي چې بای دی به ما کره کور ته به نه راځي نو دا اختیاراتو سړي سره شته دی او ښځه بر سړي بیا اطاعت کی. نبی علیہ السلام فرمائے، ترمذی شریف کے روایت تے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی نبی علیہ السلام فرمائے لو ایو ممرأت ہر ښځه ماتت چې هغه وفات شوه وزوجها عنها راض او ردی خاوند د دې نه خوشحاله او راضي و نو راضي کېږي بری چې کله دې د هغې اطاعت کړي خدمت یې کړي هغې. نو نبی علیہ السلام فرمایي دخلت الجنه، دا ښځه به جنت ته داخلېږي. یعنې څومره آسان خبره ده، یو ښځه په خپل کور کې دننه په چاردیوارۍ کې دننه جنت ګټلی شي او په څه باندې د خپل خاوند خدمت دې کړي او د هغه اطاعت دې کړي، په کومو خبرو چې هغه پاکېږي بد دې نه کړي او چې په کومو خبرو هغه خوشحالېږي بس دې کړي. نو په کور کې دننه ښځه جنت ګټلی شي. او امام بیهقی رحمت اللہ علیہ روایت را نقل کړی دی، جهاد المرأة حسن التبعل، د ښځې جهاد څه دی، څومره آسان جهاد دی، خپل خاوند سره د ښکلې رویه ساتي، ښکلې رویه او ښه سلوک کولو دا د ښځې لپاره جهاد دی. نو جهاد کې همیشه د نفس خلاف کیږي او ظاهره به چې یو ښځه د خپل خاوند اطاعت کی او د هغه خدمت کی دام د جهاد نه کم نی کنه، آبوتی دا وکړه ډېره به غواړي چې دا وکړمه، نو چونکې د نفس خلاف به کې به دا دې لپاره جهاد شو. نبی علیہ السلام د حجۃ الوداع په موقع باندې یو طویله خطبه ویلې ده، څه ناشنا خطبه ده، هېڅ پکې نه دي پرېښي. په هغې کې نبی علیه السلام یو دا خبره هم وکړه چې زه تاسو سره بیبیانو باره کې وصیت کوم د خیر باره کې دې سره ښه سلوک کوئ، ځکه دا قیدیانې دي تاسو سره، نو تاسو به صرف د دې باندې د دې نه به صرف خدمتونه اخلئ او نور د تاسو باندې خرڅې شوي نه دي چې بس تاسو اختیارمند چې څه کوئ نو کوئ به ورسره. او نبی علیہ السلام دا فرمایلو
الا ان لکم علی نسائکم حقا، ستاسو په خپلو بیبیانو باندې حق دی. ولنسائکم علیکم حقا، او ستاسو د بیبیانو په تاسو باندې حق دی. دواړو الله تعالی حقوق ورکړي دي. او بیا فرمایي فاما حقکم علی نسائکم، وستاسو حق ستاسو بیبیانو باندې دا دی چې فلا یؤتئن فرشکم من تکرهون، چې کم خلق ستاسو نه دي خوښو نو دا ښځې به دغه خلق خپل کور ته نه راولي. ولا یعزن فی بیوتکم لمن تکرهون، او کم خلق چې ستاسو نه دي خوښ هغوی له به اجازت هم نه ورکوي چې راشي کور ته. او د ښځو حق څه دی؟ ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن، د ښځو حقوق دا دی تاسو به له ښکلې خوراک ورکوئ، د دې جامو د جوړه جامې خیال به ساتئ. دا نه چې عیاشۍ وله پوره کړئ، عیاشۍ خو بادشاهان هم نشي پوره کولی. چې کم ضروریات دي د موسم مطابق جامې، د هر موسم مطابق خپلې جامې پکار دي، دا وله ورکوئ. خوراک او څښاک درمیانه دا د ښځې حقوق دي. وللرجال، او د پاره د نارینو. ابن عباس رضی اللہ عنہ بوی انی احب ان اتزین لامراتی کما احب ان تتزین لی. ابن عباس رضی اللہ عنہ بدا ورم کولا چې په مساواتو کې دام دی. وزه دا خوښومه چې زه خپل ځان ښایسته کړم د خپلې بیبي دپاره، لکه څنګه چې دا خبره زه غواړم چې زما بیبي ما ته خپل ځان ښایسته کړي. نو دا نه چې صرف خبر به د یو طرف نه وي، سړی به هم د خپل قد و قامت او د خپل شکل و شباهت او د خپل لباس او د خپل ځان به خیال ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی، نو هغه داسې یو تپوس کو چې هغه د اسمان نه برابر خبرې وي، او د هغه نوکونه لوی شوي وو او برېتې لوی شوي وو. نبی علیہ السلام وله مسواک د دې برېتو راپاسه کېښودو او ویښتې وله برابر کړو د برېتو ده، او بیا یې وفرمایلو ما له سړی راشي د ما نه د اسمان باره کې تپوس کې د خپل ځای نه نی خبرو، لکه د انسان که حیوانې ستا برید دومره لوی شوي چې په دې شونډو دې راښکته راغورځېدلي دي، او دارنګې نوکونه دومره لوی شوي دي. د خپل جامو به خیال ساتي، د خپل ځان به خیال ساتي. انسان ته خپله بدبو په خپله نه محسوسېږي، لیکن د بل بدبو ډېر زر محسوسېږي. انسان له خامخا غسل په ټایم پکار دی، خپل نوکونه او خپل ویښتو خوشبوګان ډېر استعمالول پکار دي. نبی علیہ السلام فرمایي دا د الله تعالی حق دی په تاسو باندې چې هفته کې یوه پیره به خامخا غسل کوئ. حق علی الرجل علی المسلم، په هر مسلمان باندې دا یو حق دی چې دی به په اوړي او په ژمي کې هفته کې یوه پیره خامخا به غسل کړي، کنی بیا دې بدبودار شي. بیا وللرجال، او د پاره د نارینو، علیهن په دې زنانو باندې درجة فضیلت دی. درجه فضیلت او اوچتوالی دی، ځکه چې کمان خامخا یو تن له پکار دی چې هغه سره اتارټي وي، هغه سړو له الله تعالی ورکړه، او دا اوچتوالی په عقل سره او په دیندارۍ سره. والله عزیز حکیم، الله تعالی چې دی عزیز غالب دی، حکیم حکمت والی دی. سړي له اختیارات و بدې مطلب بدی چې سکینو کیبا نه د باندې بلی او غالب ذات شته چې هغه الله تعالی دی.
او طلاق کړه شوی زنانا انتظار بکوي په خپل ځانونو 3 حیض پورې او حلال دې را پردا چې دی پټوي هاس چې الله تعالی پیدا کړی دي او بچدانو د دې کې کچری دي چې ایمان لري په الله تعالی او نه فرض رسته باندې او خاوندان د دې حق لرون کې دی په واپس کولو دی په دې عدت کې کچری دی اراده لري د اصلاح کولو او د بیبیانو لپاره حقوق دی پشان د هي چې په دې باندې دی بالمعروف د عرف او شریعت مطابق او د پاره د نارینو په دې زنانو باندې درجه فضیلت دی غورواره دی الله تعالی غالب دی حکیم حکمت والده بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات او طلاق شوی زنانا یتربصنا دی با انتظار کوي بانفسهن اخپل زانونو 3 قروء 3 حیضا ولا يحل لهن او حلال ندی ددی دا پارا اندا خبرا یکتمنا چی دی پٹوی ما حاسو خلق اللہ چی اللہ تعالی پیدا کری دی فی ارحامهن فرحمنو ددی کی ان کن یؤمن کچر دی ایمان لری باللہ والیوم الآخر اللہ تعالی باندی او پرزی رستنے باندی پا آیت مبارکہ کی د طلاق و نفس د عدت بیان دی ځکه چې مخکې آیت کې د طلاق و ذکر راغی چې انسان قسم وخوري چې 4 میاشتې د عین ذات مودې پورې به بیبي له خوا نه ورځمه او بیا دغه موده تېره شوه نو یو طلاق واقع شي او د طلاق نفس بیا عدت شروع شي دی آیت مبارکه کې د عدت بیان دی د عدت لفظی معنی د شمیرلو عد یعد عدا معنی گن شمیرل عدت عدت زکوي چې دې کوم زنانه روز شماري چې زما 100 ورځې شو 100 ورځې بعد به زه آزاد شم د آیت مبارکه د اسماء بنت یزید ابن السکن انصاریہ زنانه رضی اللہ تعالی عنہ د عبارت نازل شوه دی ابو داؤد شریف کے روایت تے دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وی طلقتو فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود نبی علیہ السلام پر زمانہ کے مات طلاق راکلے شو ولم يكن للمطلقة عدة او د دین مخکې د مطلقې د پاره عدت نو ان طلاق نفس عدت نو
نبی علیہ السلام تدا مسئلہ رالا اللہ جل شنوہ آیت مبارکہ نازل کو اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ عنہ ناشنا بی بی دا چکلا دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح شو او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیارو لبی بیانو نو آئے کہ دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہوا او دا اغا بی بی دا چدیبا دا زنانو پیغامون نبی علیہ السلام ترا رسولو چی بی بی دا تپوس کی زنانا تپوس کی دا مسئلہ دا وقتا دا نکاح پا مکہ باندے چکل دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناو اکڑا تیار اکڑا نبی علیہ السلام تے پیغام لے گو اور نبی علیہ السلام تشریف روڑو نیو بی بی پا یو پیالہ کے پیر روڑلو اور آئے نبی علیہ السلام تورکلو نبی علیہ السلام تے لگوس کل او باقی پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تورکلو نائی سرخکتا کو دا شرم نے پیالے وانغستا نو دا اسماء بنت یزید تا غصشوا چیتا دا نبی علیہ السلام حادیہ واپس کے نو بیاغی تین لگون تکی پہ اس کلو ناغا باقی پیالہ چی دا آغا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ لے ورکلا او دی آغا پیالہ توکلا چکم زبائی نبی علیہ السلام خپل اخل مبارک خودیوا پا اکا زبان اسماء رضی اللہ عنہ خلقی ہودا آغا پہ اس کلو اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ عنہ وی چی دایت مبارکہ زما بارک نازل شوه دے لکہ دارم بنی طلاق پہ اسلام کی جوشو اللہ جل شنوات نازل کو چکل طلاق شی کیووی کدووی او کدریوی طلاق پسی فوراً عدت شروع شی او بیا عدت چیدن اگا مختلف قسم دیں دی آیت کی چکم عدت بیانی اگا دا دیں چیو زنان دا او اگا بالغ دا او دائی رخصتیم شوی دا او دارنگی آزادم دا او داغی پخیٹ مانی معشومم نشتا او ایت طلاق شیو یا دواو یا دری ندائی عدت بشورو شی نو عدت بسمروی نو آیت کے بیان دے چکل دری بیمارے اغی تراشی دا طلاق و نفس مستقل دری بیمارے چی درم بیماری کل ختم شی و دا پاک شی دا دے عدت بختم شی کچر فرض کا یو زنان دا لا رخصتیم ند شوی صرف نکاح شوی دے او رخصتی لاند شوی واد شوی لاند او سڑی والا طلاق ورکی یو یا دواو یا دری طلاق واقع شو پدا حضمان بیا عدت نشتا دا سال لبرچا سرویا نکاح پوری شی او کچر فرض کارا وین زدا نو داغی عدت بیا دری حیض بیا دو حیضر داغی او کدا زنانا معشوم دا نابالغ دا او یا داسی عمر کرا چے آغا آئیسا شوی دا مایوسا شوی را دا بیمارینا
مثال شپیتو کالو او یاو کالو اتیاو کالو دا نو داغی عدت بیا د حیث په حساب سر نه دی ځکه حیث خو اعتراضي نه دا بیا په میاشتو سره عدت تیری داغی ذکر سورة الطلاق کې دی ثلاثة اشهرینو درې میاشتې یعنی 90 دن به دا عدت تیری بیا او که فرض کدا د طلاق ټیم کې دا د دې حمل و نو بیا عدت نه په حیض دی او نه په میاشتو باندې دی بیا عدت وضع حمل دی چې کله ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو کاغا یو منٹ پسیو کاغا یو گھنٹه پسیو که یو رز بادی او که یو میاش بادی بس چې سو پرې معشوق پیدا شوی نه ترې پرې به عدت شروع وي په دې بیبیانو کې یو بیبي دا سبیعه الاسلمیه رضی الله تعالی عنها دا په سعد ابن خاله رضی الله تعالی عنہ باندې واده وه سعد ابن خاله رضی اللہ عنہ د فتح مکی په موقع باندې مکه مکرمه کې وفات شو نبی علیہ السلام په ډېر غم کړو او بخاری کې روایت دی چې نبی علیہ السلام کاش چې سعد په مکه مکرمه کې نه وفات شوی ځکه دا مهاجر صحابي دی د هجرت کړو مدینې ته نو فاطمه کې په مکه راغلو مکې مکرمې ته نو دلته وفات شو نبی علیہ السلام په مرثیه کړې وه دا اسماء دا سبیعه رضی الله عنها وی چې د خاوند د وفات 15 ورځې بعد بیا دې معشوم پیدا شو چې څنګه معشوم پیدا شو او بیا کله د بیماری ایام ختم شو نو تجملت للخطاب نیزان تیار کو چربل سے بوس نکاح کوما نا ابو السنابل رضی اللہ عنہ یو صحابی دے ابو السنابل ابن کاکک رضی اللہ عنہ آتی دا سکے تاہو بیا شنڈ سرے کڑو مخ دی سر کو سی ارادہ دیرا تک دیدان تیار کڑو و دیستا خو لائدت شروع دے تو خو بسالور میاشتی و لسر دی عدت دے کہ خاون دی وفات شوے دے داوی ما جامع راوند کړه ابو داؤد شریف کې دا روایت او بخاری کې نه جامع میں راوند کړه جماعت سیابیو نما هم نفس را روان شوم اور عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی چې ناستا عدت ختم شوه دی انستاره پر سالور میاشتې او لسر زینه دی سالور میاشتې لسر د هغه زنانه د پاره عدت دی چې خاوند مړ شي او چې کله دی په خېټه باندې حمل نینو بیا دک سالور میاشتې او لسر دی او چونکه ردی حمل ونه چې څنګه حمل پیدا شو نه د دې ختم شو عمر رضی اللہ عنہ وی کلا سړی په تخت باندې پروت دی او دلته کې د زنانه معشوم پیدا شو نه عدت ختم شو نو آیت کې د هغه زنانه بیان دی چې هغه بالغ وي آزاد وي او رخصتی شوی وي او دای حمل نوي او هغه معشوم نوي او هغه آیسه شوی مایوسه شوی نوي او ایت بیماری رازم دای عدت دار چې دا بدری حیض بدیری
که د حیض دوران کې طلاق ورکړي دي نو طلاق واقع شوی دي، ځکه طلاق په هر ټیم کې واقع کیږي. که زنانه په بیماری حالت کې ده، که د نفاس په حالت کې ده، که د حمل په حالت کې ده، او هر حال کې چې ده چې سړی طلاق ورکړي طلاق به واقع کیږي. به دا ایسا خبره نشته چې ګنې په حالت حیض کې به طلاق نه واقع کیږي. ها، نبی علیہ السلام په دې خبره غصه شوی و چې کله سړی په بیماری حالت کې طلاق ورکړي. شریعت ته دا خبر نه ده خوښه، لیکن که چا ورکړو نو واقع شوي دي. او موږ دا وویل چې طلاق یو دی او که دوه دي او که درې دي. دریو طلاقو ته طلاق مغلظ وي، هغه بس درې واړه واقع شو، دې نه پس دا بیبي د باندې حرامه شوه. په یو کې او په دوو کې گنجایش وي، یعنې بیا نکاح کېدی شي. که چېرې د طلاقو الفاظ استعمال کړي، طا لام قاف پکې ویلي، نو بیا دې ته طلاق صریحي وي. نو که دا یو یا دو وي نو په دې کې حکم دا دی چې نکاح تړلو ته ضرورت نه دی کې سړی رجوع دغه شان کولی شي. په خوله باندې وایي چې بس دا زما بیبي ده، بس رجوع بیا وشوه، په اختیار به ورسره بیا د باقي طلاق وي. او کله کنایي الفاظ استعمال کړي وي، کنایي الفاظ یعنې هغه د طلاقو دپاره هم استعمالېږي او د بلې معنې دپاره هم، لکه انسان ځان له خپل غم کوه، ځان له بل څوک وګوره، خپل سامې کوه، زما ستا لارې جدا، داسې قسمه الفاظ استعمال کړي او نیت یې را طلاق وویل هغې. چونکې دې کې بله معنا سمه معنا هم شته، د طلاق و معنا پکې هم کنایي الفاظ وي. نو که نیت یې را طلاق و یا د مخکې نه چې کوم مجلس را روان و هغه مجلس کې را طلاق و ذکر شروع، ښځې را طلاق و مطالبه کوله یا سړي وله طلاق و دمکي ورکوله، او دې دوران کې دا الفاظ استعمال کړو، بیا یې سره یو طلاق باین واقع کېږي. نو باین سره نکاح ختم شو، او دې دوباره نکاح کولی شي که چېرې غواړي، خو صرف په خوله باندې به رجوع نه کېږي، بیا به نکاح تړل پکاري. بیا والمطلقات او طلاق شوې زنانه، د طلاقو دا اختیار چېرې نو دا الله تعالی سړي له ورکړی دی. ښځه او سړی په بعضو حقوقو کې برابر دي، څه حقوق د ښځې دي، څه حقوق د سړي دي، لیکن د طلاقو دا اختیار سړي سره ځکه چې سړي له الله تعالی عقل ورکړی دی، دکې عقل دی، سمجھ دی، دانش دی، دوراندیش دی. او زنانه فطرتاً جذباتی ده او دا بے صبر وي، سار خپي ماهام خوشاله، ماهام خپه نو سار خوشاله، بګنټه کې لس پیرو جاړي لس پیرو خاندي. ایمان او اسلام به نه پوهیږي نو قائل دا اختیار ورکي نه خو په بګنټه کې لس پیری فزان طلاق واقع کیږي. دا اختیار الله تعالی سړی له ورکړی دی، ځکه چې سړی کې عقل دی، عقل دانش دی، صبر پکې وي، حوصله یې پکې، برداشت پکې. والمطلقات او طلاق شوې زنانه، لیکن دا ظلم او زیاتی نه چې ګنې ښځې سره به اختیار نشته، ښځې سره مې اختیار سره طلاق و، هغه دا چې شریعت د ښځې اختیار قاضي له ورکړی دی.
دا خو بے صبر ده. الله شریعت اختیار دیلم ورکړی دی، خو د دې هغه اختیار د قاضي په تورو باندې دا اخیستی شي. یعنې که یو زنانه وي چېرې سړی خو ما نه خلاصي، نه مې پرېږدي، طلاق نه راکړي، لیکن د سر نه اوسېږم، داسې وجوهات دي، نو بیا دا ښځه خپل ځان له په خپله طلاق خو نه شي ورکولی، لیکن لاره شته دی چې هغه د قاضي ده. یو قاضي او جج ته به دا درخواست ورکړي او دا هغه بنیادي وجه بیان کړي چې په دې وجه باندې چې د هغې 8 وجوهات دي، هغه ځان مستقل درس غواړي. هغه 8 وجوهاتو په بنیاد باندې دا ښځه بیا د قاضي په ذریعې سره تنسیخ نکاح کولی شي، فسخ نکاح کولی شي. نو دا نه چې ګنې ښځه بالکل مظلوم ده او بې بسه ده او بې اختیاره ده، هیڅ سره مې اختیارات شته دی، خو هغه چونکې شریعت د هغې خیال ساتلی دی ځکه اختیار قاضي له ورکړی دی. والمطلقات او طلاق شوی زنانا یتربصنا دی با انتظار کوي، تربص انتظار بکوي، د سنه و انتظار کوي، التزوج د دویم نکاح کولونه، دا به فوراً بل نکاح نه کی چې کله څنګه طلاق شو، بلکې عدت به اوس دا تیری به. روح المانی ناشنا نقطه لیکلې ده دې ځای کې مو دا مخکې آیت چې دی للذین یؤلون من نسائهم تربص، هلته کې تربص معنا انتظار به کوي سړي چې کوم سړي قسم خوړلی لري، او دلته کې تربص نه انتظار به کوي دا ښځې. نو روح المانی نقطه لیکي دا د انسان فطرت دی، نارینه به انتظار کی، یعنی دا نه چې د بل نکاح ځان له غم وکړي، یا دا چې لکه د سړي میران خامخا زنانو ته کېږي، او دلته کې دا زنانه به هم انتظار کی، دا نه چې دا فوراً بل نکاح شروع کړي، ځکه چې د زنانو فطرتن میلان نارینو ته کېږي. نو چې څنګه طلاق وشي دا فوراً ځان له سوچ نه کړي چې بس بل نکاح به وکړمه، یتربصن دی به انتظار کوي. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره ناشنا زمانه وه، هلته کې که یو زنانه به کونډه شو نو دا نه چې بس تر مرګه پورې به کور کې بیا ناسته وه، الا ماشاءالله که چې ته وګورې د شمار یو څو زنانو پیدا کړي، ورنه اکثریتو چې څنګه به عدت ختم شو نو فوراً هغې به نکاح وکړو. دا اوس موږ چې د سبیع الاسلمیه رضی الله تعالی عنها حدیث بیان کو، د دې چې څنګه عدت ختم شو داوی تجملت للخطاب، دې خپل ځان تیار کو چې ما ته څوک د نکاح پیغام راولیږي، تجمل ځان تیار کو للخطاب. خطاب مطلب څه دی چې څوک ما ته نکاح پیغام ویي، نکاح کول غواړم. او بیا ورته ابوالسنابل رضی الله عنه دا څه کوي، ستا خو لا عدت دی، تا بیا ځان تیار کو نکاح ته. هغې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، نبي علیه السلام ویل نه ته ازاده شوې یې، بیا فوراً نکاح وکړو. د ابوداود شریف کې بل روایت دی، دا فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها چې وه دا د ژبې نه ډېره تیزه وه، کانت لسینتن، دا په ابو عمر ابن حفص رضی الله عنه باندې واده وه، هغه غریب ته نه یېرېدو،
نو مخامخ ولا طلاق هم نشو ورکولی. چې کله هغه یمن ته لاړو نو د یمن نه ورته طلاق راولېږلو او یو قاصد په ذریعې سره او څه اوربشي ورله راولېږي چې دا ستا د عدت خرچه ده. دا خو هسې تیزه وه، هغه اوربشې بار ته راوویشتې، دا یې ماله سره لېږلي دي. خیر دا د هغه وروڼو سره په کور کې نه اوسي، د عدت یې نه تېرو. نو دا راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې ستا نفقه نه کېږي ځکه ته ناشیزه یې، یعنې غلطي ستا ده. دې ته ته به عدت دی کې د ام شریک رضی الله تعالی عنها په کور کې هلته کې کو عدت تېر کا. بیا ورته نبی علیه السلام وایي چې ام شریک رضی الله عنها کور ته خو مېلمانه ډېر زیات راځي، ته ورته عدت څنګه تېرئ؟ بیا ورته وایي چې زه عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ عاصم نابینا صحابی دے تزعین سیابہ کے کتو عرص کے نزاغت و تو نخکاری نال تخفل عدت تیر کا. مقصد دا واقع دارے دیتا نبی علیہ السلام چې څنګه د عدت تیر شنو ګور تلوار باندې کې دما سر و مشوره کې د بل نکاح دغه مزاج داسې جوړو. خو نن ماښام عدت ختم شو، سار له به نکاح و. نو نبی علیہ السلام ویل ما سره و مشوره کې جلبازي به نه کې دی پیرا. نو دا وایي چې څنګه زما عدت ختم شو نو دو کسانو پیغام د نکاح راولېږو، معاویه رضی الله تعالی عنہ او ابوالجهم رضی الله عنہ، دواړو د نکاح پیغام راولېږو. نو دې نبی علیہ السلام سره مشوره وکړه چې دواړو کې کوم یو سره نکاح وکړمه. نبی علیہ السلام نے کہ اما معاویت فسعلوق لا مال له، ہر چی معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل غریب دا سرویسم نشتہ دے. تبا سبا مطالبات کی اغبستا مطالبات پورا کم بیابا جنگ جوڑی گی. معاویہ رضی اللہ عنہ پا دک وقت غریب ہو دل رسول اللہ تعالی بیا ناشنا مال ورکڑو، ناشنا یو شاہانہ زندگی معاویہ رضی اللہ عنہ بیا تیرو لملک شام کی خدا دی وقت کی. او اما ابو الجہم ہر چا ابو جہم دنو آغاہو لا یزغو عصاہو عن عاتکی اوڑو حمسا دوگین راکوزین اخو ارٹے ممسا برکی اخودی او ست تیزئی او سغستار پاس تید سیر و سواسیر چودیشی بیا باغا چلی. ولی وقتی ضرابون دیر زیاد وال کون کے دیں. نبی علیہ السلام و تیزا چلو گا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سر نکاح کا دید با اسامہ سر نکاح کو ما اصل کے اسامہ رضی اللہ عنہ درنگ نڈیر زیاد تورو. دا مور تتلو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تا ام ایمن دا دا حبشی با فزید رضی اللہ تعالی عنہ باندے وادوا. دا نبی علیہ السلام رضائی مورم دا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. دیم نبی علیہ السلام تپے ورکڑی دی دا پلاری وینزوا. نو اسامہ رضی اللہ عنہ مور تتلو پلار رخ کلو زید رضی اللہ عنہ کا دے یمن خلق کلی وی. نو دید وہ اسامہ رضی اللہ عنہ سر نکاح کو ما دیو ہم زانتا سوے. نبی علیہ السلام عدت دا دما خبرو منا. خیر دا تیار شو اسامہ رضی اللہ عنہ سر نکاح کو. ابو داؤد شریف کی روایت تے دا بخلوی
جعل الله فيه خيرا الله پک ډیر خیر کې خود زما د پاره تر دې چې اغتبت فيه خلقو ما باندې بیا رش کو خلقو ما ته پسخېدل چې سناشنا جوړی دا او سناج کو سامر له ناشنا صفات ول انسانو وی الله تعالی زما د پاره کې ډیر لوی خیر کې خود مقصد د حدیث ناری چې څنګه عدت لا ختم نو نبی رسول کو تلوار بن کې دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا په ملک شام کې وا الته کې حبشه کې خپل هاون سرتل او عبد الله ابن جحش سره الته کې نصرانی شو او نصرانیت کې بیا الته کې مړم شو ادې عدتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نجاشی بادشاہ ته خط ولېږو چې څنګه دې خط د دې عدت ختم شي ما لدی سر نکاح وکا او بیا چې څنګه هغه د ما عدت نن ختم شو نو دې کې د نجاشی بادشاہ وین زراله او ما توی او د شپې ما خوب ولیدو چې ما ته څوک چې ام المؤمنین زه حیران وم چې نبی علیہ السلام خو مدینه منوره کې زه خو حبشه کې ما او سارے مال دې کې د نجاشی بادشاہ پیغام راغی چې نبی علیہ السلام تاسو نکاح کول واړي ام حبیبه وی دومره خوشاله شوما چې هغه ټیم کې زما په لاس کې بنګړي او ګوتمیا مې ټولیو باسي هغه په خوشاله کې ورکړو او بیا نجاشی بادشاہ 4000 دینار مہر زما مقرر کو او مال رو لے گلو ایمائی کے بلا حصہ غوینزی لورکلا اوینزی راتوی چیز نجاشی بادشاہ منکڑی مجنبئی سمنالی ناشتے راتم واپس راکلو داو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سنگ چی شہید شو ام سلمہ وی پا عدت کی اما او چې څنګه زما عدت ختم شو نبی علیہ السلام راغی او راته په خپل د نکاح پیغام راکو ادینه مخکې راته ابوبکر صدیق د نکاح پیغام ورلګو بیا راته عمر ما انکار وکړو او نبی علیہ السلام په خپل راغی ماته چې او ستاکه رادی د نکاح وکړو دیوته ما کې درې خبرې دي یو دا چې عمر می سیواره دیم دا چې غیرتی مړی رضیاتا او دریم دا چې ما معشومان دي نبی علیہ السلام د عمر خبره کې زما عمر ستانه زیات دی او دویم دا ته غیرت نه غیرت بدل الله تعالی بوزي او دریم ستا معشومان دي زما معشومان زما زبه کفالت کوم او نکاح وسره کو عمر رضی اللہ عنہ لور کند شو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پخپل عمر رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوئی ادما دی خور سر نکاح کا دانه چې په خويند باندې تنگ وسو پخپل وته ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا جی نکاح سره کا ابو بکر صدیق رضی اللہ خاموش شو عمر رضی اللہ پڑھ کے خپش ګور ما ته پخپلا هغه پیغام در کو تاړو ما ته انکارونه کو نه اقرار او سارے مل بیا نبی علیہ السلام د نکاح پیغام رو لګو بیا راته ابوبکر صدیق وی چې حکومت نبی علیہ السلام نه ولیدلو غیر اراده واسطه خور سر د نکاح او استالور سره حفصه رضی اللہ عنها سره کچر نبی علیہ السلام نکړي ما فورن نکاح کړو تاسو بلا واقع په دې مستقل کتاب لیکل کېږي په دې باندې چې یو زنانا فورن نکاح پکار دی او نارینه نو فورن نکاح پکار دی دا نکاح کې د انسان حفاظت یتربصنا ذکر روح المانی وی
چونکہ ردی اعلان کیږي فطرتی خامخا نارینو طرف ته، نو قرآن وی لګون ته کې انتظار وکړي چې هغه ایت عدت ویل کېږي. بِأَنفُسِهِنَّ فَزَانُونَ خپلو باندې ثُمَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ درې حیضه. آیت کې نور ډېر تفصیل دی انشاءالله سبا کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان. طلاق چې دی دوه کرتې دی. فإمساكم بمعروف پس ساتل دي بمعروف پنیک طریقې سره او تسریح یا آزادول دي بإحسان فحسلک سرا ولا يحل لكم او حلال ندی ستاسو دپارا ان تاخذوا دا چې تاسو واخلئ مما دها مالنا آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دی بیبیانو ته شیئن د سسیزنا الا مگر ان یخافا دا چې دا دواړه یریږي الله یقیما دا چې دا دواړه به قایمونه ساتي حدود الله پولې د الله تعالی. فإن خفتم پس کچره تاسو سره یروي الله یقیما حدود الله دا چې دا دواړه به قایمونه ساتي پولې د الله تعالی. فلا جناح علیهما پس نشته دې څه ګناه په دې دواړو باندې فیما په مال کې افتدت به چې په فدیه کې ورکوي دا ښځه هغې لره. تلک حدود الله دا پولې د الله تعالی دي. فلا تعتدوها پس تاسو تجاوز مکوئ د دینا. ومن یتعد حدود الله او څوک چې تیریږي د الله تعالی د پلونا اولئک هم الظالمون پس دا کسان چې دي هم دي ظالمان دي. په آیت مبارکه کې د طلاق او د خلع باره کې احکامات بیانېږي. یو انسان یو طلاق ورکي یا دو ورکي د هغې نه پس دی رجوع کولی شي په عدت کې د رجوع حق ورته حاصل دی. او که چېرې د دریم طلاق ورکړو نو د دریم طلاق نه بعد دا سړی اوس رجوع نشي کولی بس دا ښځه دنه مکمل آزاده شوه. یو خدا بیان کی
چې یو سړی د یو طلاق نه پس هم رجوع کولی شي، د دوه نه پس هم رجوع کولی شي په عدت کې. او که عدت تیر شي بیا به نوی نکاح تړل پکاري. دا علاوه چې کله طلاق صریحي وي، یعنې طلاق کو لفظ استعمال کړي وي، کنایي الفاظ نه استعمال کړي، نو د یو نه پس هم رجوع کولی شي، د دوه نه پس هم رجوع کولی شي. او چې که چېرې درېیمې ورکړو یا درې طلاق یې په یو ځای باندې ورکړو، نو بیا دا سړی رجوع نشي کولی، ښځه به عدت تیر کړي او دا د نه مکمل آزاده شوه. او دویم حکم د خلع بیاني. خلع دې ته وي چې سړی ښځې له طلاق ورکړي په مال باندې. ښځه ورته پیشکش د مال وکړي یا سړی ورته وي چې ماله مال راکړه تا به زه آزاده کړمه، نو دې ته خلع ویل کېږي. که چېرې د طلاق لفظ پکې استعمال کړو بیا طلاق علی المال دی، یعنې مال باندې طلاق. او که طلاق لفظ پکې نه دی استعمال شوی، سړی ښځې ته وایي چې خالعت منکې ما تا سره خلع وکړه، او ښځې خبره قبوله کړه، دا خلع شوه. دې سره یو طلاق باین واقع کېږي زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نظر باندې. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې دې سره طلاق نه واقع کېږي، نکاح خود به خود په دې سره ختم شي، دې ته تنسیخ نکاح وي او فسخ نکاح ورته وي. د دې احکامات دا دي: که چېرې فرض کا غلطي د سړي ده، سړی زیاتی کې ظلم و ستم کې وال ټکول کې، حالانکه ښځه جدایي نه غواړي لیکن سړي ماحول داسې جوړ کړی دی او ښځه مجبوره شوه د سړي نه بیا طلاق غواړي، نو سړي له پکار دی چې دا ښځه بیا آزاده کړي. او که دې سړي وله مهر ورکړی دی، نو دا سړی دا شرط نه لګي چې ما له خپل مهر واپس راکړه نو بیا به دې آزاده کړمه، ځکه غلطي خو د سړي د زیاتي خودي کې ښځه خو کور نه رواني، نو بیا د دې سړي لپاره دا جایز نه دي چې د دې ښځې نه مال واپس والي یا مهر ترې واپس والي. لیکن که د ښځې مجبوري نو ښځې لپاره جایز دی چې مال وله ورکړي، خو د سړي لپاره جایز نه دی چې ویلي، ښځه خو مجبوره ده. او که فرض کا حالات د جانبینو نه خراب دي، سړی نم د طرف نم حالات خراب دي، د ښځې له طرف نم، یعنې څه قصور د ښځې او څه قصور د زیاتي د سړي دی. او بیا په دې حالاتو کې دا ښځه خلع غواړي یا سړی وله ورکړي، نو سړي لپاره دا جایز دی چې مهر ته واپس والي چې کوم یې وله ورکړی دی، یا د مهر نه علاوه که چېرې نور داسې څه مال یې وله ورکړي ته واپس اخیستی شي، خو زیات مال به ته واپس نه اخلي. د مهر نه زیات او یا چې کوم مال دی ورکړی دی دا یې نه سیوا اخیستل د لپاره جایز نه دي. او که چېرې فرض کا زیاتی د ښځې له طرف نه دی، سړی کور نه رواني، ښځه چې کوم دی نو هغه طلاق غواړي مطالبه کې، بیا سړي لپاره بالکل جایز دی چې د ښځې نه مهر او مال یې چې څومره ورکړی ترې واپس اخیستی شي. لومړنۍ خلع چې په اسلام کې وشوه نو هغه ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ، داسې ډېر عجیبه صحابي دی. د ده بیبي وه جمیله بنت عبدالله بن ابی بن سلول، دا رئیس المنافقین چې دی د ده لور وه جمیله.
دا لور یې مؤمنه مسلمانه و صحابیه ده پلار یې منافق دی لور یې مخلصه مؤمنه ده او څنګه چې ردی نوم جمیله دا یخشن جمیله و یعنی و حسین او جمیله ځکه د عبدالله بن ابی بن سلول لور هغه په خپله ډېر حسین او جمیل و د دې نکاح ثابت ابن قیس ابن شماس سره وشو د بل قول دا دی چې ردی نوم چې د هغه زینب و حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وی چې دواړه نومونه دي دا په زینب باندې مشهوره و او په جمیله باندې مشهوره و یا دا چې دا یو نوم بل لقب نو دا چې کله دې نکاح وشو دا په خیمه کې ناسته وه نو دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه را روانو ورسره نور ملګري مو نو دې دغه خیمې لږه پرده اوچته کړه بیبیانو به ورته ویلي که نه چې دغه سړی را روان دی نو دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه یو خو د رنګ نه تور بل د ونې نه چیت و او بل د شکل رنګ روغن هم داسې زبردست نو ښځه خو په خپله کارنګي خو سړی هینډسم غواړي او د دې نظر یو توله چې ولګېده نو ولګېده چې نه لګېږي بس بیا نه لګي د دې په توله باندې پرېنوتو دا راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته او نبی علیه السلام ته ووایي چې زه ثابت په دین باندې څه شک نه کوم اعتراض نه کوم د ثابت رضی الله عنه په اخلاقو مې څه اعتراض نشته لیکن دا چې به دې مې په توله باندې نه دی د سر یو ځای وخت نشم تېرولی او د الله نه م یریږم که چېرې د سر کور کې یو ځای اوسېږم او پړه کې مې د مینه او محبت نشته نو زه به د څه خدمت وکړم څه به یې خیال وساتم او د حقوق به څه پوره کړی شم ځکه چې اصل خو احترام غواړي چې د زوج او د خاوند احترام د یو ښځې پړه کې یا به هغه څه خدمت وکړي خو ځان به ته اخلاصي صحابیه ده وي د الله نه م یریږم نو لہذا زه د سر یو ځای نه اوسېږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت رضی اللہ عنہ راوغوښتو ثابت رضی اللہ عنہ دې له په مهر کې یو باغ ورکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې تا له خو ثابت باغ درکړی دی او چونکې طلاق ته غواړي ثابت خو تا نه به ثابت ورسره ډېره زیاته مینه وه یحبها حبا شدیدا خو د هغې ورسره مینه نه وه دی وایي چې جز والا باغ هم ورکوم او که دی نور څه غواړي اول هم ورکوم د باغ نه زیات هم نبی علیه السلام هغه زیات نه صرف د خپل باغ به ورته واپس کړي او بیا ثابت رضی الله عنه ته د پاسه دې سر خله وکړه یعنې د خلع الفاظ استعمال کړه چې خالعت منک ما تا سره خله وکړه دا خلع اصل کې نکالنا ته د خلع معنی وباسل نکالنا فاخلعنا علیک موسی علیہ السلام ته الله جل شانه فرمایي دا پیزار دی وباسه نو په خلع کې د وباسلو معنا ده دا نکاح هم یو راسۍ ده چې د ښځې په دې غاړه کې ده نو د خلع په ذریعې سره دا ښځه دا رسۍ ده خپلې مرۍ نه وباسي دغه ورته خلع ویل کېږي ناغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم سره ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه سره خلع وکړه
او بیا دې خپل عدت تیر کو دا طلاق باین دی. یعنی دا مسله معلومه شو چې په خله کې د زوج رضامندي دا ضروری ده. سړی و په رضامندۍ سره او کې قبلي و نو هغې به خله کېږي. که سړی د سره په موقع باندې موجود نه دی یا حاضري نه کي او یا وایي نه نو خله نه کېږي. یعنی خله یک طرفه نشي کېدی. او ابو داود شریف کې روایت دا سر د مخکې روایت د بخاری شریفو. ابو داود شریف کې دا روایت دی چې دا د واقعه د حبیبه بنت سهل رضی الله تعالی عنها ده. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله دواړه واقع په خپل ځای صحیح دي او دواړه جدا جدا دي. او هغه په دې ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله باندې واده وا حبیبه بنت سهل رضی الله عنها. دا ثابت ابن قیس رضی الله لغونته کې تیز مزاج والا مو आवाज هم خطیز او نور د مزاج نه لغونته کې تیز ناغا. ابو داود شریف کی روایت تے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ دیل گزار ورکو نا گزار سر دیر اولی مات شو فکسر نغزها الفاظ دید اولی مات کو دولی داڑو کی مات شو. نو بس هغه سهار وختي راغلی وه مانځه نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام پسې راله. نبی علیه السلام چې څنګه مونځ وکړو نو واپس راته په دروازه باندې ښځه ولاړه په بورکه کې وي. څوک یې؟ ویجي حبیبه بنت سهل یم. ما شانو کې څه حال دی ستا؟ څه چل شوی؟ هغه ویل چې بس زو ثابت دواړه په یو کور کې اوس نشو اوسېدی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت رضی اللہ عنہ راغوښته او ته دا ستا بیبي حبیبه بنت سهل او دا تا سره نه اوسېږي. نو هغه دې باغ ورکړو په مهر کې. نو نبی علیہ السلام تعالی هو باغ در کړل مہر کې. هغه چې باغ ته واپس کو ما نورم چې دې سوی بول ورکم ما ته خلاص کړي. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مکبانه ثابت رضی الله عنه دې سره خلاو کا او هغه خلاو کړو بیا هغه ردن جدا شو. داړو منه خلاو چې په اسلام کې وشولا. دیکھ اللہ تعالی خزل اختیار ورکړی دی. که سړی سره طلاق و اختیار دی نو ښځې سره د خلع اختیار دی. او ښځه به قاضي ته وایي چې دنه ما له خلع واخله. که چېرې سړی زیاتېږي او که هغه خلع نه کړي نو بیا ښځې سره بل آپشن د تنسیخ نکاح او د فسخ نکاح دی. یہ زمانہ کې که یو سړی زیاتی کی وال ټکول کی او ښځې د عزت په نظر باندې نه ګوري د ښځې حقوق نه پوره کړي او پریزیم نه نو بیا ښځه عدالت کې درخواست ورکړي او همدغه خبرې دې اوچتې کړي چې دې ما سره ضرب و شتم کی وال ټکول کی یا زما توهین و تذلیل کی د سنو اوسېږم په دې بنیاد باندې. نو بیا چې د تنسیخ نکاح او د فسخ نکاح درخواست ورکړي نو که چېرې سړي پسې نوټس وشو دی نه راځي عدالت ته او دوه درې نوټس د پسې بیا هم دی حاضر نه شو نو هغې کې بیا عدالت یک طرفه فیصله کولی شي. دا معتبر ده چې هغه دله د عدالت دیره ډیګري ورکړن. دا ډیګري بالکل صحیح طلاق باین دی. ښځه سړي نه جدا شو بس عدت به تېرېږي. او که چېرې د خلع مسله وه یا طلاق علی المال نو په دې کې بیا د سړي حاضري ضروري وي چې سړي وي چې ما دې سره خلع وکړه
عدالت دې په زور باندې خلوالي غستی شي په زور مو طلاق په زور مغسی شي یو سړي ګن پوینټ باندې او طلاق او الفاظ داخلين او باسل ضروری دي او یا د خلې د الفاظ داخلين او باسل ضروری دي بیا به خله کیږي الطلاق مرتان طلاق دا مصدر دی په معنا د تطلیق سره طلاق ورکول لکه سلام په معنا د تسلیم سره سلام اچول یا طلاق معنا طلاق ورکولو دا طلاق معنا آزاد کرنا لفظی معنا طلاق اصل کې رفع القید ته وایي دا کم پړی د نکاح چې د ښځې په غاړه کړي نو په طلاق سره هغه پړی اوچت شي یعنې دا ښځه آزاد دی کو د طلاق ویل کېږي الطلاق اصل کې د محکات کې وبعولتهن حق بردهن تیر شو چې د ښځو خاوندان ډېر حقدار دي چې دا ښځې بیا واپس والی نو دی وی چې دا څو پورې واپس اخیستی شي په کم حالاتو کې نو که سړي یو طلاق ورکړی بیا یې واپس اخیستی شي رجوع کولی شي او یا دو طلاق یې ورکړي نو بیا هم رجوع کولی شي نو تر دو طلاقو پورې دا سړی رجوع کولی شي دا ښځه واپس اخیستی شي الطلاقو هغه طلاق چې د هغې نه پس سړي رجوع کولی شي دا معنا به کو الطلاقو هغه طلاقو چې د هغې نه پس سړي رجوع کولی شي په عدت دوران کې نو هغه مرتانې هغه دوه کره تیری یعنی په معنا د کرتانې ځکه یو سړی به دو طلاقه په یو ځای نه ورکي شریعت ته دا خبر نه ده خوښه طلاق به صرف یو ورکي په دې طلاقو کې احسن طلاق شته طلاق ابغض المباحات دی جائز هم دی لیکن الله ته خوښ نه دی طلاق جائز دی لیکن الله ته خوښ نه دی څه مطلب ډیر زیات مجبورې حالت کې طلاق ورکول پکار دی دا لومړنی آپشن نه دی دا طلاق چیرې دا هو ایمرجنسی ایگزیکټ دی چې کله داسې حالات جوړ شي نو ته بیا زه څنګه وباسې ځانو دا نه چې دا رایټ دی رسړي چې څه ټایم غواړې نه استعمالوئ نه حدیث کې راځي که چېرې یو انسان بغیر د څه وجې نه طلاق ورکړو نو الله تعالی وي د زنانه ته وي ته لږ ماته پرې ماته صبر وکړه زه ګورم دې سړي سره چې څه کوم ورسره چې دې سړي سره به زه څه عمل کوم چې دله ما اختیار د دې لپاره ورکړو دا رایټ نه ده چې دې څنګه غواړي نه استعمالي به دا طلاق مثال خو د ایمرجنسي ایگزیکټ دی لکه څنګه چې ناڅاپه هنګامي حالات جوړ شي په ګاډي کې اور ولګي ته به ځان څنګه وباسي په یو دروازه دغه یو طریقه ده او انتهایي مجبورې حالت کې به وي او هغه یو ورکول پکار دی هغه دا چې کله زنانه د پاکۍ په ایامو کې وي او چې کوم مخکې بیماري تېره شوې ده د دې بیمارۍ نه والې تر دې نننۍ ورځې دې میلو شوی هم نه دی نو دې یو طلاق ورکړي دې ته احسن طلاق ویل کېږي او دې نه پس هم بیا دې نه میلاویږي او صرف دکه یو طلاق به ورکړي دا احسن طلاق دی ځکه ستا مقصد که د ښځه رضانه جدا کول دي نو په یو طلاق سره جدا کېدی شي نو درې سله ورکوې دویم سله ورکوې بیا
الطلاق ها طلاق چې دای نه پس رجوع ممکن ده مرتان اغا دو کرتی دفتان دو کرتی یو طلاق دی ورکو بیا رستو بل دی ورکړه دی آی نه پسم رجوع کولی شي وګوره چې طلاق باین نی ان الفاظ کنائی برنی استعمال کړي کې ته رجوع نشي کولای که ونوي نکاح تل پکاري پیدت دوران کې مدت نه بعد مو دا چې طلاق الفاظ استعمال کړي فامساکن نو د لومړي طلاق یا دویم طلاق نه پس بسکه بیا سړي لپاره دوه آپشن دي یا خدا چې دې سوچو کې فکر وکړي چې را دا ما خو کړو که مې بد وکړو مشوره وکړه چا سره ښه کافي ټایم دی تا سره عدت 3-4 میاشتې ټایم دی تا سره په دې دوران کې ته غور و فکر و استخاره وکړه سوچ و فکر وکړه مشوره وکړه چا سره نو که چېرې پښیمانه شي او ملامتیا او غلطی ستاوه نو رجوع که بیا نو فامساکن امساک مانا روکنا ساتلو فامساکن پس ساتل دی یعنی ایسارول دی او د ایسارو نه مرادان چې راګیره کا مطلب ایساره کا پکور کې پریزه ماده کا طلاق سره آزادیږي نو می آزاد او بیا ایساره کان سره وداره چوګره وی معروف نو د ایسارولو د بندو ساتلو مقصد ګوري ایزا بنی چې تکلیف او ترسیبا او په لړزانه به آیات اصل کې پدی موقع نازل شو اور رضی اللہ عنہ فرمائی چې جاہلیت کې دا طریقہ وا چې یو سړی به طلاق ورکو به طلاق صحت نو چې څومره به ورکولو طلاق به ورکو د جاهلیت خپل اصولو سیدت د پاره خپل سټیم دای مقررو ټیم به چې نږدې شو نو بیا به رجوع کړه نو بیا به یو سوره د بیا طلاق ورکړو بیا به چې عدت نږدې شو نو بیا به رجوع کړه نو بیا به طلاق ورکو چې څومره طلاقونه میړه وخته ورکول به ښځې له تکلیف ورکولو دا یو طریقه وه نو قرآن کریم وی چې نه اختیار تر 3 طلاقو پورې شو سو هغه حد بندی وکړه دا نه چې تا سره به زر طلاق یا 100 طلاق اختیار وي کته دا چکه نو 3 نه پس بیا نشي کول بیا خبره ختم شي نو فامساکم بمعروف پس ساتل دی ایثارول دی بمعروف په جایز طریقې سره په نیکې طریقې سره او بیا بدای نه پس ازړې خبرې مکمل یېرې کې چې کم نفرت راغلو کم خبرې جنگ جګړه بیا نه تازه کېبا نوې زندگی و تیره کې چې سو شو بس هغه شو او تصریحن نبی علیہ السلام حفصی رضی اللہ عنہا له طلاق ورکړو تک حفصه رضی اللہ عنہا د عمر رضی اللہ لور ده څنګه چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی او تیز او دغه رنګ په لور کې دغه صفاتو ممکن ده چای وسه جواب کړي نبی علیہ السلام ته خفشته نه لیکن نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام سفارش کو چې انها صوامه قوامه حفصه ډېر ناشنا بیبي ده ډېر روزدار ده ډېر روزي نیسي ډېر تابعدار الله تشبیه قیام کې قوامه خپل صفات دي پکې نبی علیہ السلام بیا رجوع کړه
لیکن دای نه پس خو نبی علیہ السلام زړې خبرې نه تازه کړي خدای عزت په نظر باندې به ورته کته خر ایکسپیکټ به کو د خپلې بیبي دا سوده رضی الله تعالی عنها دا چې د نبی علیہ السلام په نکاح کې راته نو دا ډېر عمر 50 سال نه عمر سیوا و دغه نبی علیہ السلام سره نکاح وکړو او بیا دا بوډۍ هم ډېره زیاته د وجود نه سمه غټم و سمه دنګم و نبی علیہ السلام اراده وکړه چیرې دا رضا نه جدا کما ځکه نبی علیہ السلام سې ښځې خو نه راغونډولې کور ته د یو مقصد دپاره چې د دین هغه خبرې دا زده کړي او مخکې بیا امت ته ورسي بیبیانې خو دې لپاره نبی علیہ السلام کړی وي نو نبی علیہ السلام ولې یا طلاق ورکړو او یا دا چې اراده یې کړې وه نو بیبي ورته پخپله وویل چې ما د ځانه مه جدا کوه زه به ستا په نکاح کې اوسېږم باقي دا دی چې کوم مقصد نه حاصلېږي نو هغه خپل نمبر او خپلې ورځې زه عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورکوم نبی علیہ السلام خو دې نه پس سوده رضی الله تعالی عنها سره داسې څه بدمزاجي نه راکړې نه بد اخلاقي کړې ده خدای عزت په نظر باندې ورته کتلي او دنیا نه چې تشریف پر بیبیانې ته خوشحاله او راضي وي نو فامساکم بمعروف پس ساتل دي سارول دي بمعروف په نیکې طریقې سره او په جایز طریقې سره د ازار اخیستل نه پکارو زنانه غریبه به نور څوکې خیري به کیته سر به سرتور کې الله ته به خیري کې بیا به یې څوک لاس کې او تسریح باحسان او تسریح یا دا چې بس تا لو سر نه لګي نفرت مکمل دی لره ته ټکېدلی دی نو بس ټیک ته بیا یې په نیکې طریقې سره بیا ازاده که او تسریح معنا ازادول او خلاصول باحسان په ښه سلوک سره تسریح کې د خلاصولو معنا ده عربي تسریح الشعر کله وي کله چې انسان دا ویښتو په ګوتو باندې کولو کې ازادېږي تسریح الشعر سرح الماشیته چې کله دا بیزې چې تا په باړه کې بندي کړي دي او خوله وله کولو کې پرېږدي د باړې خوله کولو کې دروازه او دا بیزې روانې د سرح الماشیه نو تسریح کې د ازادولو معنا ده او تسریح یا ازادول دي خلاصول دي نو به احسان په ښه سلوک سره او د ازادولو طریقه داره چې دو طلاق دي ورکړي رجوع مه کوه بس پرې چې عدت تیر شي که درې بیماری دي او که حمل دی بس هغه تیر شي دا به ازاده شي ستانه او دریم طلاق ورکول ته هم ضرورت نشته دی لیکن قرآن کریم به احسان قید لګو په ښه انداز کې او په ښه سلوک سره ازاده که او د ښه سلوک طریقه دا ده چې دغه عدت دا خرچول هم ورکه د عدت هغه چې دای کوم حقوق دی هغه هم پوره که او چې کله عدت ختم شي نو جوړه جامې وله ورکه او نور چې څونه ستا د وس نه څه کېږي وله ورکه او دای نه پس داخله مکمل بیا بنده که د دې کوتاهۍ چاته مه بیانوه چې دا خو داسې وه او دا خو داسې وه دا خو ساتلو ښځه نه وه خو لیکن بس ما ساتل نه داسې بس پرېږده کمې کوتاهۍ په چا کې نشته دی د دې نه پس د دې ښه خبرې کوه چې مونځګزاره وه روژهداره وه ښه اخلاقي و بس الله ته نو منظوره کوټ جوړ نه شو د دې لوی مثال دا دی
چې زینب رضی الله تعالی عنها د زید رضی الله عنه په نکاح کې و. نکاح ول نبی علیہ السلام په خپل تړل دي، طلاق راضی و. د نبی علیہ السلام نه بابرکت شخصیت څوک کې دی چې نبی علیہ السلام د چا نکاح وتړي، او د زینب رضی الله عنها وانته کې بیبي او د زید رضی الله عنه وانته کې انسانو چې نبی علیہ السلام او تخپل زوی ویل د نکاح شوه دی، لیکن کور جوړ نشو، مزاجونه موافق نشو اور طلاق نوبت راغی. آیا دا څوک ویلي چې ګناه د زینب، آیا دا څوک ویلي چې ګناه د زید رضی الله عنه؟ دواړه لوی حضرات دي. دا طلاقونه راځي په کورونو کې، که غلطي د هر چا وي خدای نه پس خوله بندول پکار دي. سړي لم خوله بندول پکار دي، ښځې لم خوله بندول پکار دي. سړی نو خو بس وخت مې ورسره تېر کو څه به کوې، نو ښځې به هم دا خبرې نه دي پکارو او سړي لم نه. که سپکي نه هغه هم نه دي ویل پکارو، یعنې که ښځه کې واقع حقیقتاً کمې کوتاهۍ هغه هم نه دي ویل پکارو، او که سړي کې حقیقت کې څه کمې کوتاهۍ هغه هم نه دي ویل پکارو. بس خبر ختمه شوه نو ختمه ده. او تسریحهم به احسان، آزادول دي به احسان په ښه سلوک سره، او د هغې له څه ورکول هم پکار چې خوشحاله شي. دومره کافي دی. الطلاق طلاق چې دوه کرته دی، پس ساتل دي په نیکې طریقې سره، یا آزادول دي په ښه سلوک سره.